حضرت سودا رضی الله تعالی عنها حالات. حضرت سودا رضی الله تعالی عنها هم کونډه وه. د دې د پلار نوم زمعه بن قیس و. د لومبي نه د خپل تره زوی سکران بن عمرو په نکاح کې وه. دواړه مسلمانان شول او هجرت یې وکړو. حبشې ته یې تشریف یووړ. حبشې کې سکران وفات شو. بعضو مؤخرینو لیکلي دي چې مکې ته واپس راغی نو مړ شو. د ده د وفات نه پس سندس نبوي کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د وفات نه څو ورځې پس نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره یې نکاح وشوه او رخصتي د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د رخصتۍ نه د ټولو په نیز لومړی وشوه. د نبي علیه الصلاة والسلام عدد شریف په کثرت سره په مانځه کې د مشغولتیا و. یو وارې نبي علیه الصلاة والسلام ته دې عرض وکړو چې بېګا تاسو دومره لوی رکوع وکړه چې ماته د خپلې پوزې نه د وینې تلو یره شوه. د دې هم نبي علیه الصلاة والسلام پسې مونځ کولو چونکې د بدن نه درنه وه، په دې وجه به ورته نور هم مشقت شوی وي. یو وارې نبي علیه الصلاة والسلام دې ته د طلاق ورکولو اراده وکړه. دې عرض وکړو چې ای د الله رسوله ماته د خاوند خواهش نشته، خو دا مې ارمان دی چې جنت کې ستاسو په بیبیانو کې داخل یم. په دې وجه تاسو ماته طلاق مه راکوئ، زه خپل وار عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورکوم. نبي علیه الصلاة والسلام دا قبوله کړه. نو په دې وجه د دې د وار ورځ به د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په حصه کې راتلله. سن 54 هجري یا 55 هجري کې او بعضو لیکلي دي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اخري زمانه خلافت کې وفات شو. دې نه علاوه یوه سودا نومې بله ښځه هم ده چې د قریشو نه ده. نبي علیه الصلاة والسلام هغې سره د نکاح اراده وکړه. هغې عرض وکړو چې ماته په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات محبوب تاسو یې، خو زما 5-6 بچي دي. ماته دا خبره ګرانه ده چې هغه ستاسو سر ته ولاړ وي، جاړي او چغې وهي. نبي علیه الصلاة والسلام د هغې دا خبره خوښه کړه، تعریف یې وکړو او نکاح اراده یې پرېښوده.